أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پنځم سپارہ آیات نمبر 105 دا آیاتونه د یوې خاصې واقعې متعلق نازل شوي دي چې بیګا موږ دغه واقعه بیان کړی او مختصر خو نن بیا بیانومه نو ملګرو په ذهن کې هم کینی او دې کې چې کوم اختلاف دی هغه پکې هم بیان شي واقعه دا و چې د حضرت رفاعه رضی الله عنه د کور نه یو کس غلا وکړله رفاعه رضی الله عنه دا د حضرت قتاده رضی الله عنه ترو او په هغه وخت کې په مدینه منوره کې خلکو به عام طور د کجوري او د وربشو ډوډۍ خوړله خو چې خاص میلمه به و چې باندې به خپل خوراک کو نو د غنم وړو د غنم ډوډۍ به خوړله نو حضرت رفاعه رضی الله عنه هغه د غنم وړو د بهر نه راغختلی او پراتو ورکړه او په دغه کمره کې اسلحه هم پراته وه نو دغه کس دا غل راغی او د رفاعه رضی الله عنه د کور نه غلا وکړله د دې غل نوم طعمه بن ابي رق یا بشیر ترمذی او حاکم رحمه الله فرمایي چې د نوم بشیر او ابن جرير او بغوی رحمه الله فرمایي چې د نوم طعمه بن ابي رق او د بنو ابي رق قبيله خاندان نو او په دې خاندان کې وی اکثر د منافقین نو نوم یا بشیر شو یا طعمه شو خداو منافق په اصل کې نو دغلا وکړه د رفاعه رضی الله عنه نه وړې ته پټ کړل او دغه رنګي اسلحه ته پټ کړل زرا او دغه رنګي ډال وغیرہ تور وغیرہ داسې جونه ته پټ کړل نو داسې جونه راوړل او د يهودي زید بن یاسمین يهودي دا غسر امانت کې خودل او ولې ور سره کې خودل د چې کله دا وړل نو د وړو دا تروړه یا د وړو دا ګوته د چې کم سیس کې دا وړ پراتو نو پاره کې وړو کې غونډه کې سورې وو نو د چې په لار باندې دا راوړل نو غینه بلګ وړو دوړېدل نو دا غمن پات شو په لار باندې نو د خپل ځان د غلا د داوی نه بچ کولو د پاره چې زه غل ثابت نشم دا غي د پاره د وړو غتېلې دغه يهودي زید بن یاسمین يهودي کور ته وړله او هغه ته وی چې دا تاسو سره به دا توره او د زغره وغیرہ او دا وړو امانت پراتوي او زبستانه چې کوم دی بیا وسم دغلا وکړه او دغه زید بن یاسمین يهودي سره امانت کې خود چې کله حضرت رفاعه رضی الله عنه سحر را پاسې دوی قتل دغه غلا شو ګټ شو نو د خپل وراره حضرت قتاده رضی الله عنه د تحقیق معلومولو د لپاره د حال معلومولو د لپاره د غل د معلومولو د لپاره بهر محله ته راولېږي چې تاسو وکړه چې د غلا بیګا چا کړی دا نو حضرت قتاده رضی الله عنه چې په محله کې تاسو وکړو نو د محله خلکو ورته وی چې بیګا پشپه کې د بشیر یا د طعمه کم چې د بنو ابي رق قبيله کسو او غلو د پکور کې بیګا د شپې چې کم دی ور بلیدونو شهید چې د کس د غوړه پاخه کړی وی ډوډۍ خورلې چې دا خبر څنګه خلکو وکړه حضرت قتاده رضی الله عنه دا خبر را ورسېدله نو دغه قبيله خلک او خصوصا دغه بشیر یا دغه طعمه یو نوم به انو بیا به اسانه وي طعمه به یا بشیر به وي دغه بشیر راغی
او د چې ته پته ولګېده چې دعوه په ما باندې خلکو وکړله او زغل ثابتېږم نو دی راغی د دعوه چې کوم دی په یو بل صحابي لبید بن سهل رضی الله عنه په دې کوم اختلاف دی بعضې وي ترمذي رحمه الله فرمایي چې د دعوه په لبید بن سهل رضی الله عنه وکړله او ابن جریر او بغوی رحمه الله فرمایي چې د دعوه په زید بن یاسمین یهودي باندې وکړه خو په دواړه واقع یو ځای کېدی شي دغه تطبیق یووالی هم دا دی چې ډومبې د په لبید بن سهل باندې دعوه وکړله چې دا غلا ما نه ده کړې دا لبید بن سهل رضی الله عنه کړې ده او دا مخلص او صحیح مسلمان او صحابي و چې کله د په لبید بن سهل رضی الله عنه باندې دعوه وکړله چې دا غلا ده کړې ده هغه خو غلوونه او صحابي او پوخ مسلمانو هغه تور راواغسل او بهر راووتو وی تر هغه پورې به زه د خپل تور په تیکي کې دننه نه کما تر څو چې ما د دې واقع تحقیق نه کړی او غل مې نه معلوم کړ او چې کله راووتو او دغه قبیله بنو ابیرق ته پته ولګېدله نو دا بشیر یا طعامه دی راغی او د قبیله خلک هم راغی ورته وی چې دا غلا تا نه ده کړې چا وی چې دا غلا تا کړې ده دا خو زید بن یاسمین یهودي کړې ده او یو ستاسو یقین نه کېږي نو ورشه دغه څیزونه سره پراته هم دي چې خلک لاړل دغه په کور کې دغه زره او وړو دا د زید بن یاسمین یهودي د کور نه برآمد شو چې کله خبره زید بن یاسمین یهودي ته رااله نو هغه وی چې بالکل دا څیزونه ما سره شته دي خو دا ماله دغه بشیر یا طعامه راکړي د بشیر الله کړي دي ما سره په تور د امانت ایښي دي خو دې قسمونه وخوړل چې موږ امانت نه دي ایښي دی د خپل خبرې نه واپس شول او منکر شو چې دا مونږ امانت نه دی ایښی دی دروغ وي دا د غلا کړی د خپل کور کې چې کوم دی کېښودلی شي کې ایښي بهرحال خو حضرت قتاده رضی الله عنه حضرت رفاعه رضی الله عنه د هغې غالب ګمان دا و چې دا د یهودي دا غلا نه ده کړې دا دکې طعامه یا د بشیر دا غلا کړې او نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې دا غلا د یهودي نه ده کړې زید بن یاسمین دا د بشیر دا غلا کړی دی یا د طعامه دا غلا کړی ده چې کله دغه د طعامه ته یا د بشیر ته پته ولګېدله چې په مونږ باندې رفاعه رضی الله عنه یا قتاده رضی الله عنه دعوه وکړله د غلا نو دوی راغلل نبي علیه الصلاة والسلام د شکایت چې د الله پیغمبره غلا د یو سړي سره ثابت شوله او حضرت رفاعه رضی الله عنه په مونږ باندې دعوه کوي چې دا غلا دی کړې ده نو موږ مسلمانان یو په مونږ باندې ولې بغیر د شرعي دلیل نه دعوه کوي دې سره دلیل او ثبوت نشته دی او دعوه په مونږ باندې کوي او یو روایت کې دي چې نبی علیه الصلاة والسلام د دغه یهودي د لاس کټ کولو حکم اراده هم کړی قتاده رضی الله عنه چې کله نبی علیه الصلاة والسلام له لاړو نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی ته څنګه په یو مسلمان باندې د غلا الزام لګی د غلا تهمت پې لګی حال دا چې مسلمان دی او بغیر د شرعي دلیل نه تا سره دلیل او ثبوت نشته دی او تاسو ته ما ویلو چې شرع ظاهر ګوري غلا د یهودي کره ثابت شوې ده هغه کره د غلا سامان موندلی شوی دی او ته چې کوم دی دعوه چې کوم دی په دغه باندې کې په بشیر باندې کې نو نبی علیه السلام چې کله ته دا خبره وکړله نو حضرت قتاده رضی الله عنه ډېر خفه شو او افسوس یې وکړو چې کاش ما دا خبره نبی علیه السلام ته نه وی کړې دا خبره ما نه وی کړې چې نبی علیه السلام مخکې ملامته شو حضرت رفاعه رضی الله عنه په دې باندې صبر وکړو او یې فرمایل چې والله المستعان الله پاک جل جلاله داغه په حق کې دا غونډه رکوع چې کومه ده دا غون آیاتونه الله پاک را ولېږل او په دې کې د دغه یهودي صفایي بیان کړله او د دغه بشیر یا د طعامه دغه غلا ثابته کړله چې دا غل دا دی په حقیقت کې یهودي غل نه دی هغه سامان هغه بیا چې کوم دی حضرت رفاعه رضی الله عنه ته واپس ورکو او دغه بشیر یا طعامه کم چې د بنو ابیرق قبیله و کم غلو دی او تختیدو مکه مکرمه ته چې کله مکه مکرمه ته او تختیدو نو مکه مکرمه کې د یوې ښځې سره پناه واغسته هغې سره پاتې کېدو خو چې کله هغه ښځې ته پته ولګېده چې دا غل دی او دوی د غلا د وجې نه را تښتېدلی دي نو هغې د خپله کوره وباسو نو دی په مکه مکرمه کې ګرځېدو را ګرځېدو نو چې کله ګرځېدو را ګرځېدو به نو دی خو د غلا عادت نو بل چا کره ور واوړېد او د چا نه غلا کوله نو دیوال پې را پرېوت او هلته کې مردار شو نو خلک ته بېغمه شو نو دې آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د دغه واقعه ذکر کړي او دغه واقعه پکې بیانې په دې کې د دغه یهودي د هغه صفایي بیانې الله پاک او دا کم اصل غل چې دی نو هغه نبي علیه السلام دغه چې اصل غل دک نو فرمایي الله چې انا انزلنا بېشکه مونږ نازل کړی دی الیک تا طرف ته الکتاب دا کتاب یعنی قرآن بالحق په حق سره د څه دپاره مو نازل کړی دی
لتحکم د پاره دی چې ته فیصله وکړي بین الناس په ما بین د خلکو کې بما په هغه سره اراک الله چې الله تا ته ښودلی دي چې الله تا ته ښودلی دي چې دا زید بن یاسمین یهودي دی غل نه دی بلکې دغه طعما یا دا بشیر غل دی دا ته الله ښودلی دي لتحکم د پاره دی چې ته فیصله وکړي بین الناس په ما بین د خلکو کې بما په هغه سره اراک الله چې الله تا ته ښودلی دي وحی په ذریعه د الله ښودلی دي ولا تکن للخائنین او ته مه کېږه د خیانت کوونکو دپاره خصیما طرفدار یا جګړه کوونکي ته د دې خیانت کوونکو دپاره خصیما جګړه کوونکي مه جوړېږه واستغفر الله ته بخنه غواړه د الله نه ان الله بشک الله تعالی کان دی غفور الرحیم بهونکی او مهربان نو دلته نبی علیه السلام ګناه نه دی کړی پیغمبران د ګناه نه پاک دي باندې بیګا ویلو خو دلته کې د بخنې حکم د یاد دی چې د نبی علیه السلام شان ډیر زیات اوچتو نو دا ګناه نه خو غلطي وکړو چې دا داسې شی ونه دا غلطي وه او بیا هم په دې کې نبی علیه السلام معذور خو د نبی علیه السلام شان ډیر اوچت نو د هغه د شان سره دا خبره نه ښیي ده دا خبره الله پاک ته خوښه نه وه د دې وجې نه الله پاک جل جلاله حکم وکړو چې واستغفر الله بخنه غواړه د الله نه ان الله بشک الله تعالی کان دی غفور الرحیم بهونکی مهربان ولا تجادل او ته جګړه مه کوه عن الذین د هغه کسانو د طرفه یختانون چې هغوی خیانت کوي نو علما فرمایي چې د دې آیات نه معلومیږي چې نبی علیه السلام د دغې خلکو طرفداري کوله په ناخبرۍ کې د دغې منافق چې کوم اصل غلو دغه طرفداري کوله او تاسو ته ما ویلو چې شر ظاهر ګوري ځکه د یهودي په کور کې غلا ثابته شوې وه نو نبی علیه السلام د دې وجې نه د هغه طرفداري کوله ولا تجادل ته جګړه مه کوه عن الذین د هغه کسانو طرفه یختانون چې هغوی خیانت کوي هغه کسان خیانت کوي انفسهم د خپلو ځانونو سره دا کسان د خپلو ځانونو سره خیانت کوي څنګه د خپل ځان سره خیانت کوي دغه غل چې و نو غلا د په خپله کړې وه او د غلا الزام او د غلا تهمت په بل باندې لګاو نو ده په حقیقت کې د غلا د تهمت په بل باندې لګاو خو د قیامت په ورځ به د دې وبال په ده باندې راتلو نو چونکې د خپل ځان سره خیانت کو دغه سره خیانت نه کو د خپل ځان سره خیانت کو او دې آیت نه دا معلومیږي چې یو سړی د غلط سړي ملګرتیا کوي د یو غلط سړي وکالت کوي نو دا حرام دي دی به د غلط سړي وکالت نه کوي دغه طرفداري به نه کوي اگر کو د قام قبیلې نه ولیني خو چې هغه په غلطه باندې وي هغه په ناحقه باندې وي نو دی په ناحقه کې د خپلې قبیلې والا کس سره نه ودرېږي دا حرام دي کو دی د هغه سره ودرېږي دغه مدد کول په دې کې په ناحقه کې دا چې کوم دی حرام دي نو الله حکم کوي چې ولا تجادل د جګړه مه کوه عن الذین د هغه کسانو طرف نه یختانون چې خیانت کوي انفسهم د خپلو ځانونو سره ان الله بشک الله تعالی لا یحب نه خوښوي من هغه څوک کانه چې وي خوانا خیانت کوونکي اثیما او ګناهګار الله ګناهګار او خیانت کوونکي نه خوښوي یستخفون دی شرمیږي من الناس د خلقونه ولا یستخفون او دوی نه شرمیږي من الله د الله نه یعنی دا غل چې و دی خو د خلکو نه شرمېدو د خپل ځان چې زه د خلکو مخکې ملامت نه شم د خلکو نه شرمېدو نو د خلکو د شرم د وجې نه د غلا هغه الزام په یهودي باندې لګو یا په سهل بن لبید بن سهل رضی الله عنه باندې لګو نو د خلکو نه خو شرمېدو خو د الله نه دی نه شرمېدل یستخفون دوی شرمیږي من الناس د خلقنا ولا یستخفون دوی نه شرمیږي من الله د الله نه وهو معهم او خال دادی چې هغه الله د دې سره دی الله د دې سره دی الله د هر چا سره دی د قدرت او د علم په اعتبار سره او کو د ذات په اعتبار یا د ذات په اعتبار سره خو بلا کیف او بلا حلول امکنه بلا کیف او بلا حلول امکنه الله د هر چا سره دی بلکې قرآن مجید کې الله فرمایي نحن اقرب الیه من حبل الورید زه تاسو ته د مرۍ د رګ نه چې کوم دی زیات نږدې یم د مرۍ چې کوم رګ دی شارک چې ورته وي الله وایي د دې نه ته هم زیات نږدې یم نو الله د هر چا سره دی او الله د هر چا سره دی نو کو د علم او د قدرت په اعتبار سره نو هر چا سره دی او کو د ذات په اعتبار سره شي نو بلا کیف کیفیت معلوم نه دی چې څنګه دی کیفیت معلوم نه دی چې څنګه دی او الله بلا حلول امکنه د هر چا سره څه مطلب
پس په لنډو به مونږ داسې وو چې الله د هر چا سره دی نو ذهن کې خدا خیال راځي چې الله ایک یوازې دی نو هر چا سره څنګه شو نو دې کې به ذهن نه جنګي دا کیفیت مونږ تاسو ته نه دی معلوم دې کې به مونږ څه په لنډو باندې دا وایو چې څنګه د الله د شان سره ښایي الله د هر چا سره دی څنګه چې د الله د شان سره ښایي بس الله به نور خبر دی په دې کې نور سوچونه نه جنګوي کیفیت پورې نه معلوموي بس دا په الله پرې دی نو الله فرمایي چې ولا یستخفون دوی نه شرمېږي من الله د الله نه وهو معهم او حال دا دی چې هغه د دوی سره دی هو هغه او د هغه نه مراد څوک دی الله معهم د دوی سره دی اذ یبیتون هر کله چې دوی د شپې مشورې کوي ما د هغه سو لا يرضوا چې راضي نه وي الله پاک من القول د دوی په دې قول ما لا يرضوا چې الله راضي نه وي من القول په دغه قول په دغه خبره کومه خبره دی به د شپې کې ناستل نو دی به مشورې کولې دغه بنو ابيرق خاندان والا ټول براغون شو او د یو کس په کور کې باکې ناستل او مشوره به کوله مشوره به دا کوله چې موږ ته پته ده چې زموږ د ملګری زموږ د خاندان والا چې دی طعامه یا بشیر دې په ناحقه باندې د غلا د کړې ده خو د شکار به کوشي د نبی علیه السلام په دربار کې به د لپاره قسمونه خو چې دا خو ډېر پاک سړی دی دا خو ډېر صالح سړی دی ځکه چې کو دې بدنام شي موږ سره بدنامېږو خامخا د کام قبیلې خبره ده نو هر څه شي خو د مدد وکړو نو دا مشورې به دې د شپې کولې او الله ته دا مشورې خوښې نه وي اذ یبیتون هر کله چې دوی د شپې مشورې کوي ما د هغه څه باره کې لا يرضوا چې الله راضي نه دی لا يرضوا چې راضي نه وي الله من القول په دغه قول څه مطلب په دغه خبرو چې دی کوم د شپې مشورې کوي او دغه بشیر یا د طعامه صفای پیش کولو دپاره تدبیرونه جوړي او د دې دپاره چې کوم دی سوچونه کوي مشورې کوي نو دغه قول د الله خوښ نه دی وکان الله او دی الله تعالی بما په هغه څه باندې یعملون چې دوی کوي چې دوی کوم عمل کوي محیط و احاطه کوونکي راګیرونکي احاطه کوونکي دی الله ته هر څه چې کوم دی معلوم دي چې کوم عمل کوي دغه نه الله خبردار دی د شپې مشورې کوي نو ټیک ته چې نور څه خو دی نه دی خبردار خو الله ته خبردار دی انا انزلنا بشک مونږ نازل کړی دی الیکا تا طرف ته الکتاب د قران بالحق په حق سره لتحکم د پارا دی چې ته فیصله وکړي بین الناس ما بین د خلکو کې بما په هغه سره اراک الله چې الله تا ته خودلی دي ولا تکن للخائنین او تمګه د خیانت کوونکو د پاره خصویما جګړه کوونکي واستغفر الله بخنه غواړه د الله نه ان الله بشک الله تعالی کان غفور الرحیم دی بهون کې او مهربان ولا تجادل او تجګړه مکوا عن الذين دها کسانو د طرفنا یختانون جای خیانت کوي انفسهم د خپل ځانونو سره ان الله بشک الله تعالی لا يحب نخو خوي من هغه سوق کان جوی خوانا اثیما خیانت کوونکی او ګننګار یستخفون دوی شرمیږي من الناس د خلقنا ولا یستخفون او دوی نشرمیږي من الله د الله نه وهو معهم او حال دا دی چې هغه الله د دوی سره دی اذ یبیتون هغه وخت چې دوی د شپې مشورې کوي ما د هغه څه باره کې لا يرضوا چې راضي نه وي من القول په دغه قول باندې الله وکان الله او دی الله تعالی بما په هغه څه باندې یعملون چې دوی کوي محیط و احاطه کوونکی انا انزلنا بشک مونږ نازل کړی دی الیکا تا طرف ته الکتاب دا کتاب یعنی قرآن بالحق په حق سره لتحکم د پاره دی چې د فیصله وکړي بین الناس بما بین د خلکو کې بما په هغه سره اراک الله چې الله خو دلی دی تا ولا تکن للخائنین او تمګه د خیانت کوونکو د پاره خصویما جګړه کوونکي واستغفر الله بخنه غواړه د الله نه ان الله بشک الله تعالی کان دی غفور الرحیم بهون کې او مهربان ولا تجادل او تجګړه مکوا عن الذين دها کسانو د طرفنا یختانون جغی خیانت کوي انفسهم د خپل ځانونو سره ان الله بشک الله تعالی
لا يحب نخوخوي من كان هغه څوک چې وي خوانا خیانت کوونکې اثیما ګننګار یستخفون دوی شرمیږي من الناس د خلقنا ولا یستخفون او دوی نه شرمیږي من الله د الله نه وهو معهم او حال دا د هغه الله د دوی سره دی اذ یبیتون هغه وخت چې دوی د شپې مشورې کوي ما د هغه سباره کې لا يرضوا چې راضي نه وي الله پاک من القول په دغه قول باندې وکان الله د الله تعالی بما بحث باندې يعملون چې دوی کوي محیط و احاطه كونك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين زمون رازشي زمون لوی والا ټول ګناهونه معاف کړي. الله مون ټول د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي. الله مون ټول د قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. إله العالمین زمون زړونه د خپل محبت او د خپل معرفت نه ډک کړي. الله مون ټول د رسول الله مبارک کامل اتباع نصیب او فرمایي. إله العالمین خاتمي زمون د ټول بل خیر او بال ایمان کې وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زمون دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول